الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم الله جل شانه فرمائے کہ قرآن عظیم شان کے خلق دے اللہ جل شانه نہ ویریږي او الله جل شانه مون الى بار بار په قرآن کې تنبیه دارو کوي خلق دے الله نہ ویریږي ای خلق دے الله نہ ویریږي د الله جل شانه نہ ویرا دا به الله روشي چې کله مونږ تاسو خپل زړونه د الله جل شانه سره دغه کانټیک برابر د دنیا په تاریخ کې کوم وکسو نو کوم خلکو چې د الله جل شانه یارانه او د الله تعالی جل شانه دوستانه خوخه کړه نو هغه خلکو الله په دنیا کې مقام مرتبه ورکړ زکریا علیه السلام چې کله خپل قوم دغه په قتل باندې روتل نو په هغه پسې شو زکریا علیه السلام چې نو یوونه لایو چې مال پناه وکړ ونه په غټ مانځ باندې 14 شول او زکریا علیه السلام ورناوت قوم سروغ او دغه ونه لا اره ونیول زکریا علیه السلام ویل الله جل شانه زکریا علیه السلام ویل چې وسوس به غږ نه کوي که غږ دی وکړه نو چې کوم نبوت مې درکړه دغه نبوت به ختم کوم د انبیاء کرامو د نمونه نه به نماو بس اوس غله پرش تو د ونه نه پناه وخته او زشتاوم د مونږ پناه نه وخته دا څه به دی ویلی او چې مطلب بیا لته مې باشي نو ته په داره کې د مو یو مخلوق لا ونه لا ودر د ونه د پناه وخستله بس اوس غله شه بالکل بنت بنیای نه نو کوم لګیا شو په غونه باندې اره روح کله او زکریا علیه السلام یې باغی کې وځ زکریا علیه السلام هم چپوي چې راخو مرګ خیر ده خو چې د انبیاء کرامو د نمونه نه منو بنوزي کوم د یوسف علیه السلام ورغ زندګی له وکسو نو د یوسف علیه السلام چې کله عزیز مصر جیل له وچو تاسو هغه واقعا اوریدلې د نبی په هغه کې دوه ځوانان خوب ولیدل ایو ته ویل چې مو داسې خوب لیدل چې مرغی چې و د سر نه مې ټیکاله شو کوي او خوري اول وی ته ویل چې مزه بادشاه له شراب نه چوړو وغیره نو یولا یوسف علیه السلام ویل چې دا چا د سر نه چې مرغی ټیکاله تختوي چې ته به مړکې د بل یوسف علیه السلام ویل چې ته به جیل نه خلاص شو او بادشاه باندې په ډیوټي ولګي خو چې کله لوړ شي نو بیا بادشاه له د مو یادګیر نه وکړه چې هغه یوسف علیه السلام هم په جیل کې پروت دی خلاصوي او که نه الله جل شانه دا خبره بالا ولګي وویل چې ښه تو عزیز مصر بادشاه را ځواب لګي چې یاره خو یوسف علیه السلام په جیل کې دی خلاصوي او که نه تو د الله جل شانه نه به د غوښته کړې وای چې ته ځان عزیز مصر له وسپارل الله جل شانه په ده باندې بادشاه اعلان وکړ چې یوسف علیه السلام د په جیل کې لاس کاره وسار شي د الله جل شانه بس د غوړ په زړه کې وچو نو ګور انبیاء کرام خو چې کله انبیاء کرام د الله جل شانه نه هټ کر د نور خلکو ته حقیقت کې په حقیقت کې د انبیاء کرام په ځنو کې دا خبره نه و چې مطلب یا الله تو نه ختم په بل چا پر ځان نس خو چون کې دغه خبره دا خبرم الله جل شانه خو خانه کړل چې هغه په موجودګي کې د بل چا نه وخت او بل چا پر ځان وته الله جل شانه دا وړه خبرم خو خانه شوره کني انبیاء کرام خدا نه و چې موږ دا و چې انبیاء کرام مثال خبره د تعالی نه پغوي نعوذ بالله ایمان نه و او پغې باندې عقیده په خانه و چې ادم خلاصوي نشي نعوذ بالله خدا خو موږ انساني فطرت بس موږ یو جره فلونی ډاکټر سره خښ ورو خدا خو نه یو چې مطلب هو به هوندا کوون کړي په دې کې خو دې موږ دا چې الله خو نو بیا کرام خدای خبر نه بالکل پاک خلق
خو موږ له به دا خبره کې خود نه کله چې د الله جل شانه نه توجه هټ کړ شو بنده را ورسېدله الله پیغمبر فرمایي که چې کوم انسان د بنده جب له سترګې غړوي چې مطلب دغه بنده به میسوتي او د الله جل شانه نه دغه توجه کړ دغه انسان به الله ذلیل او خوار رسوا ګرځي مفهوم دی حدیث هسه نو د خپل اعمالو په خپل ځان باندې رحم کول پکور او هغه به داسې کیږي چې کله موږ خپله توجه الله جل شانه سره ولګو د عیسی موسی علیه السلام په زمانه کې یو شپونکی و ګډې ځای ته راول نو یو ځای یې ناسته و هغه کې چې یا الله نو ته بیا چېرته وې چې لونده کې موسی باره کېدې منډم یا الله ته بیا چېرته یې په سر کې به د سپږې شوي چې لونده کې سپږې ته مړی کړم موسی علیه السلام چې د خدای بنده څه کفري الفاظ یې څه شرکي الفاظ یې نو هغه ورته وایي چې ای موسی نو زه څه وکړم زه خو غونډ یو کول مې کېږي چې دغه شونې خبرې کوم زه خو دغه ډېر ټیک دي دا خبرې کوم ورته وایي چې د خدای بنده داسې خبرې خو څوک نه کوي دا خو کفري خبرې ته کوي غریب خفه شو چې یاره دا خو به ښځه کفر راوتلی وم ټیم تېرېږي د الله سره ملاقات وشو الله تعالی دی چې ای موسی تو د مو هغه دوست د ما نه ویلې جدا کړه موسی علیه السلام ته وایي چې الله نو هغه خو داسې خبرې کولې وایي چې نو ته مو څه شو رالګلی دنیا له ته خو مې دغه شي دپاره لګلی چې ته خلک د مو سره کانټیکټ جوړ کړه د مو نه د هغو کانټیکټ و یاره نه مه کټ کوه هغه پوهېږي که نه چې مو به څنګه ویل حال دا چې هغه ویل کفري الفاظ خو یې دغه ځای نه کانټیکټ د الله سره جوړ په هغه کانټیکټ د زړه د محبت د وجې نه الله تعالی د هغه دپاره موسی علیه السلام نه تنبیه ورکوي چې لاړ شه هغه نه طریقه ورته چل وښیه که هغه له پته وای او هغه په ذکر پوهېدلی د مو په ذکر باندې خو هغه خو به داسې الفاظ نه ویلی که نه خو هغه پوهېږي که ویر شه نه کله چې د مونږ کانټیکټ د الله سره جوړ شي نو سړی په خولې باندې شرکي الفاظ یایي خو چونکې د هغه زړه د الله سره جوړ وي الله تعالی د هغه سره محبت کوي اوس هغه سړی به شرکي الفاظ چې هغه له پاته نشته که نو هغه به څوک پوهوي نن خو په دغه زمانه کې موسی علیه السلام نه چې خلک پوهېږي جناب رسول الله مرک نشته صحابه کرام نشته دغه د دین او دعوت تبلیغ لیار الله تعالی مونږ له په میراث کې راکړی د پیغمبر علیه السلام په دا کې به مونږ اوس خلک یې پوهوو په دا خبره باندې د الله تعالی سره به کانټیکټ څنګه جوړوو د الله تعالی جل شانه سره به مونږ یارانه د خلکو څنګه جوړوو خپله به څنګه جوړوو انسان له خو الله جل شانه عقل ورکړی دی دغه عقل په بنیاد باندې په کار د انسان لا چې هغه د الله جل شانه معرفت وکړي د تعالی په چینګلو او بیا کته د الله جل شانه سره ملاقات هغه دغه خپل قرب جوړول غواړي او دغه یارانه دوستانه دغه سره جوړول غواړي نو بیا اسانه طریقه دارو خپل مونځ او دس په ټیم کوه ښایسته یې کوه بهتر یې کوه د شپې تهجد کوه کوم انسان چې د شپې تهجد کوي الله جل شانه دغه انسان سره کانټیکټ جوړېږي ورسره حدیث مبارک دی یو چې درې قسمه ډلې دي څو درې قسمه ډلې الله تعالی درې قسمه خلق فرشتې ولګي چې لاړ شه یوې ډلې له وایي چې فلانی خلک چې د سر روچت نه شي چې هغه روچت نه کوي زه د هغو ودرېدل ځان د شپې د تهجد د هغو زه غواړم نه خوښ مې نه ده چې ما د فلانی خلک د شپې په تهجد کې ودرېږي هغه چې ما له روچت نه کوي بلې ډلې له وایي چې تاسو لوړ شو او فلانی خلک چې دي هغه ما له روچات کو چې ما له ودرېږي زه د هغو ودرېدل خوښوم زه د هغو سره محبت کوم مطلب زه د هغو ځان له ودرېدل دا ډېر خوښوم چې هغه د ما له ودرېږي او تهجد دې د شپې ته وکړي او درېیم قسم ډله بله ده فرشته راوایي چې تاسو لوړ شو او دا خلک چې دي دا اوچتوه ما صرف اړخ یې بدل کو هغه ورته چې یاره نو څنګه او چې صرف دومره کور وکړو چې اړخ یې بدل کو که اوچت شول خو ښه شوله که اوچت نه شول نو هم د دوی لپاره دا ښه خبره ده ما یې اوچتوه علما فرمایي چې هغه درېیم قسم ډله د علما کرامو ده ځکه فرمایي نوم العلماء عبادتون د علماو خوب کول دا هم چې دی عبادت دی الله فرمایي چې بس که اوچت شو خیر دی که نه اوچتېږي صرف اړخ یې بدل کو دا هم د دوی لپاره بهترینه ګرځي نو د تهجد په واسطې سره خپل تعلق د الله سره جوړول پکار تهجد دا یو بهترین عمل دی د مونځ د فرضیت نه مخکې په جناب رسول الله ورکو صحابه باندې دا د تهجد مونځ اول فرض شو
خو چې کله مونځ فرض شه نو بیا یې تهجد هغه فرضیت چېرته ختم شو. خو په نوافلو کې د فرضو نه بعد د سنتو نه بعد په ټولو کې بهترین عمل بهترین مونځ هغه د تهجد مونځ. نو کم سے کم دا خو کولی شو صرف 3 ورځې خوري د 3 ورځې یوه ورځ په تکلیف اوچات شي 2 په اوچات شي په 3مه ورځ چې اوچات شي بس شیطان د موت بیا به په خپله مخ ټیم باندې راوچتېږي او په مخ ټیم باندې به لمونځ کوي. او که بیا دام نشو کولی او ډېر ځوانه باندې غافله یو ډېر مطلب ورک یو دنیا په سوچونو کې ورک یو نو کم سے کم د ماسخوتن د لمونځ نه بعد 2 رکعته 4 رکعته لمونځ کوه دام تهجد لمونځ. علما فرمایي د ماسخوتن د لمونځ نه بعد چې کوم لمونځ کوي هغه په تهجدو کې حسابېږي. خو که په هغه صحیح ټیم کې د وکړل نو مثال خبره 100 په 100 به 100 په 100 به 100 ملیږي. او که په دغه ټیم کې د وکړو نو وخت چې په لاس کې 100 کې به ته لاس فی 100 مشي دا هم غټه خبره صرف دومره وي چې هغه تهجد بوی پې لګېږي به ځان د لمونځ لپاره کافي ګرځي. نو کوشش کوو دا ژوند د هېچا څه وفا ونه کړه. ډېر خلک لوړو په کارونو کې پروته دي په دیره چې کله مو تېرېږو که نه او په تکبر په غرور کې مونږ تېرېږو ځوان هم سترګې غړوو د پنسۍ هم په پښو باندې کوزې پرتې وي. نو داسې یو نظر دیرې له وکړه چې د مونږ نه ښکلي ښکلي دغه ځوانان وو دا به هم په دا لار تېر شوي وو روغلي وي دو به هم په همدغه شان تکبر او غرور کې تللي وي خو نن هغلته پرته دي. نن دوی دا طاقت نشي لرلی چې هغو ځنه مونږ نه غږ وکړي او د مونږ نه غوښته وکړي. دغه شان د بیوارث زمزم په دغه قبر کې بېثمنه او د مانه بېعتلا د مودې ژوند حساب و کتاب اخلي. نو شاید چې په دغو خبرو سره هم د انسان په زړه کې څه نه څه نرمي روشي او د الله جل شانه سره تعلق جوړ شي. الله تعالی دې موږ ته صلح په دغه خبرو د عمل کولو توفیق نصیب کړي.